بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 53 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایی: فصل: المفعول فيه هو اسم ما وقع فعل الفاعل فيه من الزمان والمكان ويسمى ظرفا. وظروف الزمان على قسمين: مبهم وهو ما لا يكون له حد معين كدهر وحين، ومحدود وهو ما يكون له حد معين كيوم وليلة وشهر وسنة. وكلها منصوب بتقدير في، تقول صمت دهرا وسافرت شهرا، أي في دهر وشهر. وظروف المكان كذلك مبهم وهو منصوب أيضا بتقدير في، نحو جلست خلفك وأمامك. ومحدود وهو ما لا يكون منصوبا بتقدير في، بل لا بد من ذكر فيه، نحو جلست في الدار وفي السوق وفي المسجد. دا کوم عبارت مونږ ذکر کو نو مصنف رحمه الله تعالی په دې عبارت کې په منصوباتو کې درې منصوب مفعول فيه ذکر کړی دی. څنګه چې مفعول به او مفعول مطلق منصوب وي، نو هم دغه شان مفعول فيه دا هم منصوب وي. په دې عبارت کې صاحب کتاب د مفعول فيه متعلق درې بنیادی او اهم خبرې ذکر کړې دي. یو د مفعول فيه تعریف، دویم د مفعول فيه اقسام، او دریم د مفعول فيه اعراب. نو د مفعول فيه تعریف صاحب کتاب په دې الفاظو سره کړی دی: هو اسم ما وقع فعل الفاعل فيه من الزمان والمكان. چې مفعول فيه دا به مونږه اغی زمانه ته وایو، دا به مونږه اغی مکان ته وایو چې په هغې کې د فاعل فعل واقع شوی. مفعول فيه دا به مونږه اغی زمانه ته او اغی مکان ته وایو چې په هغې کې د فاعل فعل واقع شوی. فاعل چې کم فعل کوي، نو دغه فعل دا به یا په زمانه کې کوي او یا به په مکان کې کوي. د زمانی مثال دی: صمت یوم الجمعه، چې ما د جمعې په ورځ باندې روژه ونیوله. نو دلته متکلم چې دا کم فعل کړی دی، روژه یې نیولې ده، نو دا په زمانه کې واقع شوې ده. یعنی متکلم دا روژه دا د جمعې په ورځ باندې نیولې ده، او د جمعې دا ورځ د دې تعلق د څه سره دی؟ د زمانې سره دی. او د ظرفي مکان د هغې مثال دی: جلست خلفک یا جلست امامک، چې زه ستانه وروستو کېناستم یا زه ستانه مخکې کېناستم. نو دلته چې متکلم دا کم فعل کړی دی، دا کم جلوس دی کړی دی، نو د فاعل دغه فعل د فاعل دا کېناستل ته دې تعلق د چا سره دی؟ د مکان سره دی. یعنی زه ستانه مخکې کېناستم، نو دا مخکې دا مکان دی، یا زه ستانه وروستو کېناستم، نو دا وروستو هم څه دی؟ مکان دی. نو خلاصه دا شوه چې د فاعل کم فعل واقع کیږي، نو دا به یا په زمانه کې واقع کیږي او یا به دا په مکان کې واقع کیږي. نو کچری
په زمانه کې واقع وي نو دې ته څه وایي ظرفي زمان وایي او کچري په مکان کې واقع وي نو دې ته څه وایي ظرفي مکان وایي نو راځو مونږ د کتاب لا صاحب کتاب وایي المفعول فيه هو اسم ما وقع فعل الفاعل فيه چې مفعول فيه دا هغه اسم ته وایي چې د فاعل فعل واقع شوی وي فيه په دغه اسم کې او بیا دغه ما وضاحت کوي چې دا د فاعل د فعل په څه کې واقع کیږي نو هغه یا سوي زمانه وي او یا سوي مکان وي دلته با د اهم خبره هم مونږه یا ساتو چې د مفعول به تعریف مونږه دا کړو چې مفعول به دا هغه اسم ته وایي چې په هغه باندې د فاعل فعل واقع شوی دا خبره مونږه یا ساتو چې په هغه باندې د فاعل فعل واقع شوی لکه ضرب زید عمرا نو دلته په دې عمر باندې د زید فعل یعنی ضرب څه شوی دی واقع شوی دی او مفعول فيه څه ته وایي چې په هغه کې د فاعل فعل واقع شوی نو چې دا فرق دا زمونږه په ذهن کې وي ويسمى ظرفا یعنی ويسمى المفعول فيه ظرفا چې د مفعول فيه ته ظرف هم وای ځکه چې د ظرف معنی څه ده لوخه نو دغه زمانہ او دیا دغه مکان دا دو فاعل د فعل د پاره یو قسمه لوخه دی چې په دغه کې څه کیږي واقع کیږي نو مفعول فيه ته ظرف هم وای او ظرف دا بیا په دوه قسمونه باندې دی یو دی ظرف زمان او بل څه دی ظرف مکان او بیا په دې ظرف زمان او په دې ظرف مکان کې هم هر یو بیا په دوه قسمه باندې دی یو دی ظرف زمان مبهم او بل دی ظرف زمان محدود او بل دی ظرف مکان مبهم او دویم دی ظرف مکان محدود دا خبره زه یو ځل بیا ذکر کوم مونږه دا خبره ذکر کړه چې ظرف په دوه قسمه باندې دی یو دی ظرف زمان او دویم څه دی ظرف مکان بیا په دې دواړو کې هر یو په دوه قسمه باندې دی د ظرف زمان هم دوه قسمونه دي او د ظرف مکان هم دوه قسمونه دي ظرف زمان مبهم او ظرف زمان محدود دغه شانتي ظرف مکان مبهم او ظرف مکان محدود د هر یو صاحب کتاب په خپل وضاحت کوي چې ظرف زمان مبهم څه ته وایي او ظرف زمان محدود څه ته وایي ظرف مکان مبهم څه ته وایي او ظرف مکان مبهم محدود څه ته وایي نو فرمایي وظروف الزمان على قسمين چې کوم ظروف زمان دي نو هغه په دوه قسمه باندې دي یو دی مبهم او دویم څه دی محدود نو مبهم څه ته وایي وهو ما لا يكون له حد معين چې دا غي د پاره حد نه معین ظرف زمان مبهم دا به مونږه هغه ظرف ته وایو چې دا غي د پاره حد دا نه مقرر او یو حد غیلا نه معین لکه مثالونه مونږه ذکر کو لکه یو مثال ورکړه د دهر زمانہ نو د زمانه د پاره حد نه مقرر کبل فرض چې 15 ورځې وي هغه تم زمانہ وای ک 15 کال وي هغه تم زمانہ وای ک 15 میاشتې دي هغه ته هم زمانہ وای او دغه شاندې ک 1500 کال تیر شي نو هغه ته هم سوي دهر او زمانہ وته وای نو تدې د پاره حد معین نه دی کبل فرض 50 کال مقرر وي نو موږ باغه ته زمانہ وایو یا کسل کال وي نو هغه ته موږ زمانہ وایو نو دا څه خبره نشته دی که زمانه لګوي او کډېره وي په دواړو باندې رسۍ اطلاق کیږي د دهر اطلاق کیږي نو دیتا ظرف زمان مبهم وتوي یعنی دا غي د پاره سم مقدار د نه دی معلوم دوی مثال ورکړه د حین د حین معنی د وخت نو د وخت د پاره هم سم مقدار نشته دی چې دون وینو مونږ به توقع وایو او کدون نه نو وخت به نه وایو نه بلکې ک یو سکند وي یا ک یو منټ وي ک یو غنټه وي ک یو ورځ وي دغه شانتي کو
په سونو غنټې وي خو په ټولو باندې د څه اطلاق کیږي د وخت اطلاق کیږي لہذا دهر او هین دته به مونږه ظرف زمان مبهم بوایو نو ظرف زمان مبهم تعریف صاحب کتاب دا کړی دی وهو ما لا يكون له حد معين چې هغه د پاره سم معین حد نوي دویم قسم دی ظرف زمان محدود باندې یعنی چې داغه د پاره یو حد مقرر وي نو صاحب کتاب تعریف کړی دی وهو ما يكون له حد معين او بیا سلور مثالونه ورکړي دي لکه یوم دی لیله دی شهر دی او سنه دی نو تدې ټولو د پاره یو حد مقرر دی لکه یوم نو د یوم شروع کیږي د صبح صادق نواله تر د غروب آفتاب پورې نو دا د یوم حد دی یعنی تدې وخت نه شروع کیږي او تر د دې حد پورې بوي او لیله دا هم ظرف زمان محدود دی شپه څه ته وایي د غروب آفتاب نواله تر د صبح صادقه پورې چې دا کم وخت دی نو دې ته څه وایي لیله وایي لیله نو دا هم ظرف زمان محدود دی بل مثال ورکړی دی شهر میاش نو د میاش لپاره هم خپل ورځې دي اسلامی میاش دا د 29 وي یا د 30 وي نو دا د دې لپاره حد دی چې یا به 29 ورځې وي او یا به 30 ورځې به وي او بل مثال ورکړی دی سانا کال نو چې کله 12 میاشتې پوره شي د مونږه سوایو چې کال پوره شو نو دا ظرف زمان محدود دی نو خلاصه دا شو چې د ظرف زمان ته دي دوه قسمونه دي یو د مبهم او دویم سره محدود مبهم هغه ته وایي چې د هغه د پاره معین حد دا نه مقرر داغه د پر حد نوي او مثالونه موږ ذکر کړل دهر او حين او دویم د ظرف زمان محدود نو ظرف زمان محدود هغه ته وایي چې داغه د پر یو حد معین وي لکه یوم لیله شهر او سنه بیا صاحب کتاب تدی اعراب ذکر کوي نو فرمایي وكلها منصوب بتقدير في تقول صمت دهرا وسافرت شهرا اي في دهر وشهر صاحب کتاب په دې عبارت کې دا خبره ذکر کوي وكلها یعنی د ظرف زمان دا کم دواړه قسمونه دي خوا که ظرف زمان مبهم دی او خوا که ظرف زمان محدود دی نو دواړه با منصوب وي د فی په تقدیر سره یعنی فی دا په لفظونو کې موجود نوي البته د فی چې کومه معنی ده نو د دې به مونږه خیال ساتو په معنی کې به فی موجود وي خو په الفاظو کې به فی موجود نه وي فی به پسوي مقدر به وي نو وکلها منصوب بتقدیر فی په دې ظرف زمان مبهم او په ظرف زمان محدود په دې دواړو کې به هر یو منصوب وي د فی په تقدیر سره یعنی فی به په لفظونو کې موجود نه وي مثلا صمت دهرا چې ما روجه ونیوله ما په زمانه کې څه ونیوله روجه ونیوله نو دلته دا په اصل کې عبارت داسې دی صمت فی دهر خدا فی د لفظونو نه حذف کړی شوی دی نو فی به حذف کړی شي او دا دهرن دا به موږ سوایو منصوب وایو نو صمت دهرن البته د فی کوم معنی ده نو هغه خیال ساتلی شوی دی چې ما په زمانه کې روجه ونیوله ځکه چې ټول زمانه څوک روجه نه نیسي چې صمت دهرن ما ټول زمانه روجه ونیولې بلکې صمت فی دهرن ما په زمانه کې روجه ونیوله نو خوا کاغه یو میاشت وي خوا کاغه 2 میاشتې او خوا کاغه 3 ورځې وي دوی مثال ورکړی دی وسافرت شهرا چې ما په میاشت کې سو کو سفر وکړ نو دا اصل کې دی سافرت فی شهرین خو فی دا مقدر کړی شوی دی او دا شهرن دا بسوي منصوبي نو صاحب کتاب بیا تقديري عبارت امر وباسله چې دا په اصل کې څنګه صمت فی دهرین او صمت فی شهرین نو وكلها منصوب بتقدير فی او ظروف زمان خوا کاغه مبهم وي او کو محدود وي نو دا به منصوب وي د فی په تقدیر سره یعنی فی به په لفظونو کې موجود نه وي تقول صمت دهرا او سافرت شهرا نو دلته که تاسو وګورئ دا دهرن او شهرن دا ظرف زمان دی دا مفعول فیه دی او دا سیدی منصوب دی او تقدیری عبارت څنګه دی ای تدینه وضاحت کوي ای فی دهرن یعنی صمت فی دهرن او سافرت فی شهر دو د دې پوری د ظرف زمان بحثو
د ظرف زمان دو قسمونه مونږه ذکر کړل، مبهم او محدود. د هر یو تعریف هم ذکر کو، د هر یو مثال هم ذکر کو، او بیا مو د هغې د اعرابو په باره کې خبره وکړه چې په دې دواړو کې به هر یو دا منصوب وي د فی په تقدیر سره. اوس راځو مونږه ظرف مکان لا. نو صاحب کتاب وی وظروف المکان كذلك مبهم وهو منصوب ايضا بتقدير في نحو جلست خلفك وامامك، ومحدود وهو ما لا يكون منصوبا بتقدير في بل لا بد من ذكر فيه نحو جلست في الدار وفي السوق وفي المسجد. نو په دې عبارت کې صاحب کتاب د ظرف مکان دغه دو قسمونه ذکر کړي دي او بیا د هغې اعراب بیان کړي دي. نو څنګه چې د ظرف زمان دو قسمونه نو هم دغه شانتي د ظرف مکان هم دو قسمونه دي. یو د ظرف مکان مبهم. نو ظرف مکان مبهم هغه ته وایي چې د هغې دپاره حد معین نه وي، معین حد د هغې دپاره مقرر نه وي. لکه دا کم جهات چې دي، امام مخکې، خلف رستو، یمین خی طرف، شمال ګس طرف، او دغه شانتي فوق برا او تحت لاندې. نو دا شپږ وانه دا ظرف مکان مبهم دي. لکه بالفرض زه دا ویمه چې جلستو خلفک، زه ستا شاته کېناستم، نو د شاته دپاره څه حد نشته. که دی په 15 ګزه کې وي نو بالفرض مونږ به دې ته خلف وایو، داسې نه ده. بلکې که یو کس ستا نه وروستو 15 ګزه وي یا 100 ګزه وي یا ستا نه وروستو 1000 ګزه وي یا 1,00,000 ګزه وي، په ټول باندې د خلف څه کېږي؟ اطلاق کېږي. دغه شانتې امام، د امام دپاره هم څه حد معین نه دی. او د یمین او شمال که یو کس په مشرق کې وي او که هغه ستا ښی طرف ته وي نو مونږ هغې ته یمین وایو، او که تا ته بلکل ستا ښی لاس ته لګېدلی نو هغې ته هم څه وایي؟ یمین وایي. دغه شان د شمال او بر او لاندې، نو د بر او د لاندې دپاره څه حد دا نشته دی. او دویم دی ظرف مکان محدود. نو هغې ته ظرف مکان محدود به مونږ هغې ته وایو چې هغې دپاره یو حد سوي معین وي. لکه کور دی، دار. نو دار د هغې دپاره یو حد معین وي چې د پلانکي کس کور دا دی، نو د هغې دپاره یو خاص حد بدني وي. دغه شانتې سوق، نو بازار هم د هغې دپاره حد معین وي. بازار د کم ځای نه شروع کېږي د هغې حد هم معین وي، او په کم ځای ختمیږي د هغې حد هم معین وي. دغه شانتې مسجد د هغې حد هم مقرر او معین وي. نو د ظروف مکان هم دو قسمونه دي، مبهم او بل محدود. اوس ته دې اعراب ذکر کوي. نو صاحب کتاب وایي چې کم ظرف مکان مبهم دی، نو څنګه چې د ظرف زمان دواړه قسمونه هغه منصوبو د فی په تقدیر سره، نو دغه شانتې ظرف مکان مبهم دا به هم منصوب وي د فی په تقدیر سره. نو وی وظروف المکان كذلك، او ظروف مکان هغه هم دغه شانتې دی. یعنی ظروف مکان دا د ظرف زمان په شانتي په دوه قسمونو باندې دی. یو دی مبهم او بل څه شی دی؟ محدود دی. نو مبهم وهو منصوب، نو چونکې تعریف مخکې ذکر شوی نو صاحب کتاب دلته تعریف نه ذکر کوي بلکې صرف د اعراب وضاحت کوي. وهو منصوب ايضا بتقدیر فی، دا ظرف مکان مبهم دا به د فی په تقدیر سره منصوب وي. لکه څنګه چې د ظرف زمان دواړه قسمونه منصوبو بس سره د فی په تقدیر سره. مثال ورکړی د جلست خلفک او امامک. نو خلف او امام دا دواړه ظرف مکان مبهم دي او دا منصوب دي د فی په تقدیر سره. یعنی اصل عبارت داسې دی چې جلست فی امامک، جلست فی امامک او جلست فی خلفک. نو دلته فی دا مقدر دی، نو دا دواړه منصوب دي د فی په تقدیر سره. او بل قسم څه دی؟ محدود. ظرف مکان محدود وهو ما لا يكون منصوبا بتقدیر فی بل لا بد من ذکر فی فيه. د ظرف مکان محدود په باره کې به دا خبره مونږه یاد ساتو چې دا به د فی په تقدیر سره منصوب نه بلکې په دې کې به فی په لفظونو کې موجود وي او د هغې د وجې نه به داسې وي مجرور به وي. ظرف مکان محدود
دې کې به فی مقدر نه بلکې فی با په لفظونو کې موجودي. نو چې کله فی په لفظونو کې موجودي نو فی به څه کوي؟ خپل عمل به کوي. دا فی چې په کم ظرف مکان محدود باندې داخله شوی ده نو هغې له به څه ورکوي؟ جر به وله ورکوي. لکه مثال ورکړی دی جلستو فی الدار، نو دلته الدار ظرف مکان محدود دی نو فی دلته په لفظونو کې څه ده؟ موجود ده او دی لی جر ورکړی دی. دغه شانتي وفي السوق وفي المسجد فی په لفظونو کې موجود ده او په دې ظرف مکان محدود کې څه کړی دی؟ عمل کړی دی. نو خلاصه دا شوه چې دا کوم درې قسمونه مونږ ذکر کړل: ظرف زمان مبهم، ظرف زمان محدود او ظرف مکان مبهم. دا درې واړه به منصوب وي د فی په تقدیر سره. البته کوم اخرانی قسم دی ظرف مکان معین، نو دا به په دې کې به فی مقدر نه وي بلکې فی به په لفظونو کې موجود وي او دا به څه وي؟ مجرور به وي. اوس راځو مونږ یو ځل بیا ترې عبارت ترجمې له او بعض اهم کم ترکیبونه دي نو انشاءالله تعالی دغه به هم مونږ ذکر کوو. صاحب کتاب وایي فصل المفعول فيه هو اسم ما وقع فعل الفاعل فيه من الزمان والمكان. چې مفعول فيه دا به مونږ هغه اسم ته وایو چې په هغې کې د فاعل فعل واقع شوی وي نو خوا که دغه زمانه وي او که څه وي مکان وي. یعنی مفعول فيه دا به مونږ هغې زمانې او هغې مکان ته وایو چې په هغې کې د فاعل فعل څه شوی واقع شوی وي. دا فعل الفاعل دا مضاف مضاف الیه دا فاعل د وقع فعل لپاره او مونږ دا ویلو چې فاعل مرفوع وي نو دلته دا فعل دا مرفوع دی په څه سره؟ په ضمې سره. من الزمان والمکان دا الزمان دا معطوف علیه دی او المکان دا معطوف دی نو دواړه مجرور دی په څه سره؟ په کسرې سره. د معطوف علیه او د معطوف اعراب دا یو شانتي وي. بیا صاحب کتاب وایي ويسمى ظرفا او دی مفعول فيه تا ظرف هم وی. نو يسمى دا دو فعل مضارع مجهول صيغه ده، هو ضمیر پدې کې نائب فاعل له او دا ظرفا دا مفعول به ده. وظروف الزمان على قسمين او ظروف زمان دا په دوه قسمه باندې ده، مبهم ومحدود. نو یو ظرف زمان مبهم ده او بل ظرف زمان محدود ده. وظروف الزمان دا مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده او علی قسمین دا جار مجرور دا خبر ده د ظروف الزمان مبتدا ده پاره. مبهم و محدود نو دا مبهم او محدود پدې کې ترکیبی طور باندې درې احتمالات دي. یو احتمال پدې کې دا ده چې دا مبهم او دا محدود دا بدل دی د قسمین نه، نو بیا به دا مونږه مجرور بوایو ځکه چې د مبدل منه او د بدل اعراب دا یو شانتی دي. نو مونږ به بیا داسې وایو چې علی قسمین مبهم و محدود. دویم احتمال په دې کې دا دی چې دا مبهم او محدود دا دواړه خبر دي د مبتدای محذوب د پاره، یعنی احدها مبهم وثانیها محدود. نو بیا به دا دواړه موږ څه وایو؟ مرفوع بوایو. دریم احتمال په دې کې دا دی چې دا مبهم او محدود دا مفعول به دا د فعل محذوب یعنی د اعنی د پاره. نو بیا به عبارت داسې شي چې اعنی مبهما و اعنی محدودا. نو صاحب کتاب وی و ظروف الزمان علی قسمین چې ظروف زمان دا په دوه قسمه باندې دي، یو د مبهم او دویم څه دی؟ محدود دی. نو د مبهم تعریف بیا کړی دی وهو ما لا یکون له حد معین چې ظرف زمان مبهم دا هغې ظرف ته وی چې د هغې دپاره حد معین نه وي. دا هو ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا ده، ما اسم موصول، لا يكون فعل ناقص او له جار مجرور دا خبر مقدم ده او حد معین دا تدید پارا اسم مؤخر ده. نو فعل ناقص ابن اسم اور خبر سے مل کر دا صلہ دا ما موصول دا پارا او بیا موصول صلہ دا خبر ده دو هو مبتدا دا پارا. کدهر وحین نو دا د ظرف زمان مبهم دا غی مثالونه دي. ومحدود تدې محدود عطف دی په مبهم باندې. نو څنګه چې په مبهم کې درې احتمالاتو نو دغه شان دی په دې محدود کې هم هغه ترکیبي طور باندې درې احتمالات دي.
او بیا محدود څه ته وایي؟ وهو ما لا يكون له حد معین، چې د هغې دپاره حد معین نه وي، کیوم ولیلة وشهر وسنة. ما يكون له حد معین، چې د هغې دپاره حد معین وي، لکه یوم، لیله، شهر او سنه. وكلها منصوب بتقدیر فی. كلها مضاف الیه دا مبتدا ده، او منصوب دا د اسم مفعول صيغه ده، او بتقدیر فی دا جار مجرور متعلق ده په منصوب اسم مفعول صيغه پوری. نو دا بیا خبر ده د كلها مبتدا ده پر. وكلها منصوب بتقدیر فی، یعنی ظرف زمان خوا که مبهم وی او خوا که محدود وی، نو دا به منصوب وی د فی په تقدیر سره. لکه ته وی صمت دهرا او سافرت شهرا. نو صمت دا فعل بفاعل له، صمت د صوام یصومنا د واحد متکلم د فعل ماضی معلوم صيغه ده، او دا اجوفی واوی دی. اصل کې و دا صومتو صومتو، بیا پکې قانونونه جاری شوي دي. نو صمت د جوړ شوی دی د قلتو بشانته دی. نو صمتو فعل بفاعل، او دهرن دا منصوب دی په فتحې سره، دا مفعول فيه دی. وسافرت شهرا، نو سافرت دا فعل بفاعل او دا شهرا دا ولا مفعول فيه دی. ای فی دهر و شهر، یعنی دا په اصل کې سو صمت فی دهر او سافرت فی شهر. وظروف المکان كذلك مبهم، او ظروف مکان دا هم په دو قسمه باندې دي. د ظرف زمان بشانتی په دو قسمه باندې دي. مبهم یو مبهم دی او دویم محدود دی. بیا مبهم چې کم دی ظروف مکان مبهم، نو هو منصوب ایضا بتقدیر فی، نو هغه به هم د ظرف زمان د دواړو قسمونو بشانتی د فی په تقدیر سره منصوب وي، لکه جلست خلفک و امامک. او دویم قسم سره محدود دی. وهو ما لا يكون منصوبا بتقدیر فی، هغه به د فی په تقدیر سره منصوب نوي، بل لابد من ذکر فی فیه، بلکې د فی ذکر کول فیه په دغه ظرف مکان محدود کی دا ضروری دی. لکه جلست فی الدار و فی السوق و فی المسجد. جلست فعل بفاعل او دا فی الدار جار مجرور دا متعلق دی په جلست فعل فوری، او دغه شانتی دا فی السوق عطب دی په فی الدار باندې. نو اصل عبارت دار جلست فی الدار، جلست فی السوق او جلست فی المسجد.